السلام علیکم. زه یم بلال او نن ستاسو سره یو داسې سیکرټس شیر کوم چې بیل ګیټس څنګه دومره مالداره شو او هغې څنګه په خپل زندګۍ کې یو داسې مقام حاصل کو. نو د دې لاندې به د بیل ګیټ خامخا څه خوبیانې وي. نو زه د بیل ګیټس یو څو خوبیانې تاسو ته ایکسپلین کوم چې تاسو ته هم پته ولګي چې بیل ګیټس داسې څه خوبیانې وي چې د هغې د وجې نه دې دومره ترقي وکړه. بیل ګیټس پلار چې و دا یو وړوکی وکیل و. دا د یو غریب کور سره تعلق لرو، لیکن بیل ګیټس په پړهایي کې بې حد کمزور و. لیکن د دې سوچ ډیر زیات غټ و. دا به ټول عمر بس په غټ سوچونو کې ډوب و. د دې د پلار دا غټ ارمان و چې بیل ګیټس د هاورډ یونیورسټي نه تعلیم حاصل کړي او چې یو ښه شان نوکري وکړي. لیکن دا چې کله هغه یونیورسټي ته لاړو نو هلته یې دې ته داخله ورنه کړه او دا یې ورته هم ویل چې ته صرف د یو ټرک ډرایور جوړېدی شي. خو بیل ګیټس بیا هم مطمئن و. دی په خپل ځان دا یقین و چې نن یې چې زه د کومې یونیورسټي نه ویستم نو یو ورځ به دا یونیورسټي په ما فخر کوي. د ده نه پس دا د خپل ملګري سره میلاو شو او د یو کمپنۍ جوړه کړه چې د هغې کمپنۍ نوم یې مایکروسافټ کېښودو. خلک چې و د دې آیډیاز چې دې څه کم و او کمپنۍ پسې خندل به یې، خبرې به یې پسې کول چې دا لیونی شوی دی دې ته شه او دومره کمپنۍ جوړولو ته شو او کمپنۍ مخکې بوتللو ته شو. بس د دې 2-3 ورځې به دا زوري او دا به بس دا کمپنۍ مکمل پرېږدي چې دا خو انتهایي ناقابله دی. نو دا به دا کمپنۍ څنګه چلی. ډیر زیات ماهرین وایي چې کامیاب او ناکامیاب په منځ کې صرف یو فرق دی. هغه فرق دا دی چې کامیاب او ناکامیاب چې دي دواړه یو شان کوشش کوي. څوک چې کامیاب وي هغه هم کوشش کوي او هغه څوک چې ناکامیاب دي هغه هم کوشش کوي. خو هغه کس کامیاب شي چې څوک بس هار نه مني او مسلسل کوشش کوي. بس هغه په خپل کوشش کې روان وي. بس وایي چې زه هار نه منم او که زه 10 کاله پس کامیابېږم که 20 کاله پس کامیابېږم خو بس زما آخرنی حد چې دی هغه کامیابي ده. نو هغه بس دغه حد ته ورسي چې اخر هغه کامیاب شي. او ناکامیابه کس هم کوشش کوي، خپل ډیر زیات کوشش کوي او چې هغه چې کله دې ته کامیابي و دې ته نږدې شي دا په هغه ځای کې کوشش پرېږدي، هار ومني، ستړی شي. هغې دا مطلب چې بس زه نشم کامیابېدی، زه نور نه محنت نور جاری نشم ساتلی. نو دا په هغه ځای کې محنت پرېږدي چونکې په دغه ځای دې ته کامیابي نږدې شوي. بس دې لږ محنت نور کړی وی دا به هم کامیاب شوی وی. خو د کامیاب او ناکامیاب په منځ کې صرف دغه یو فرق دی. بیا چې بیل ګیټس و نو خلکو به دا بې حوصلې کوو. په 1994 کې چې دا و دا د 39 سالو و چې دی خپل دی چې څومره ارمانونه و دی هغه په 39 سالو کې پوره کړه. دا چې کوم یونیورسټي نه ایستلی شوی و نو هغه یونیورسټي چې وه صرف د دې د نوم د عزت کول نه بلکې د هغه یونیورسټي چې ده هغې له نوم هم بیل ګیټس کېښودو. په هغه وخت کې چې د امریکې کوم صدر و نو هغه د دی نه دومره متاثره شو چې هغه پاڅېدو او سپیچ تقریر یې وکړو چې موږ چې دی موږ د بیل ګیټس یو قوم یو. بیل ګیټس چې دی دا زموږ مشر دی او موږ د بیل ګیټس یو قوم یو. نو په هغه ټایم کې چې و د بیل ګیټس په سترګو کې اوښکې راغلې. په 14 کالو نه واخله د 20 کالو پورې امیر میډیا د ټولو نه زیاته حوصله افزایي چې وه دا د بیل ګیټس کړې وه. په امریکا کې دې ته د ټولو نه VIP پروټوکول میلاو شوي و. د وسه پورې چې څومره پروټوکول و هغه بل چاته نه و میلاو شوي، څومره پروټوکول چې بیل ګیټس ته میلاو شوي و. د 35 نه زیات ملکونو کې دې ته VIP پروټوکول حاصل دي. دا چې کوم یو ملک ته هم لاړ شي هلته دې ته د 35 ملکونو نه سیوا دې ته VIP پروټوکول دې ته ورکړی کېږي. لیکن بیل ګیټس دومره دولت اصل کې زمونږ په ذهن کې کوېسچن اوس دا دی چې لیکن بیل ګیټس دومره دولت حاصل څنګه کو. آخر د دې سره هغه کوم عادت و چې دا دومره ملټي میلیونیر د دې نه جوړ شو. نو د هغې غټ ریزن دا و چې دا چې کله په 2006 کې د کمپنۍ نه فارغ شو مطلب ریټایر شو دا نو د بیل ګیټس رقم چې دی دا د پاکستان د یو کال د بجټ نه هم سیوا دی. بیل ګیټس یو فاونډیشن جوړ کړی و چې په هغې کې تعلیم او غریبانانو ته به فقرا چې ورته موږ وایو هغوی ته به دوی پیسې ورکولې، وظیفې به ورکولې چې څومره غریبانانو څومره طالب علمانو دوی به هغې له وظیفې ورکولې. دا د بیل ګیټس د
کله چې دا پیدا شوی و هغې به بس د هغې کې الله تعالی دا یوه خوبي ښودې وه چې دی به د غریبانانو سره مدد کوو او څومره به چې محتاج خلک وو دی به د هغې مدد کوو چاته به د پیسو ضرورت وکړو د هر څه وو که دې سره پخپله څه وو که نه وو خو دی به نورو خلکو ته بس دقه کوشش به همیشه دا وو چې زه د خلکو ته څنګه ریلیف ورکړم بیل ګیټس یو فاونډیشن چې کوم جوړ کړی و نو هغه دقه فاونډیشن چې دی به خلکو ته د ریلیف ورکوو په زرګونو طالب علمانو ته به دې وظیفې ورکولې د دې د کارونو نه بیل ګیټس ته مالي فایده هیڅ فایده بیل ګیټس ته نه و چې زه خلکو له پیسې ورکوم خلکو مشکلات حل کوم نو د دې ته د بیل ګیټس مالي څه فایدې دې ته نه وې الټه به ورته تاوان و مطلب مال به یې کمېدو خو نور دې ته څه فایده نه وه دا چې دومره کامیاب شوی دی نو د ټولو نه یې غټه وجه همدا ده د دې د کار د وجې نه بیل ګیټس مال د قارون د خزانو نه هم په 100 چونده سیوا دی د قارون څه دومره مال نه و لکه څومره چې د بیل ګیټس سره کم مال و بیل ګیټس دا وصیت هم کړی و دا وصیت هم کړی و چې که چېرې زه چېرته مړ شوم نو زما چې څومره مال دی دا ټول به په غریبانانو په فقراو څومره محتاج خلک چې دی زما ټول مال به په هغې تقسیموئ او صرف 1 ارب روپۍ چې دي دا به ما بچو ته پرېږدئ چې بس زما د بچو په کې صرف 1 ارب روپۍ نورې چې څومره روپۍ دي دا ټول به په غریبانانو او په محتاجه څومره خلک چې دي دا به په هغې باندې تقسیموئ نو که چېرې موږ سوچ وکړو نو که بیل ګیټس کامیاب شوی دی نو هغه داسې په اسانه نه دی کامیاب شوی هغه چې دی د غریبانانو په مدد یې کړی دی نو که چې دا خوبي هم په ځان کې راولو نو زه وایم انشاءالله چې الله تعالی به هم موږ یو خپل مقصد ته ورسوي